ساوث افریقا هغه سپینر بالر دی کوم چې د بابر اعظم وکټ پرون واغشتا د لومړنۍ ورځې لوبې ختمېدلو نه پس دی چې کله پریس کانفرنس ته راغو نو د بابر اعظم فینز حوالې سره یو عجیبه خبره وکړه چې پرون د ساوث افریقا کلاړیان د ساوث افریقا چې کم منیجمنت کم ټیم یا کم کمنټیټرز راغلي دي د پاکستان ته او هغوی پرون کمنټري کوله یا کلاړیان په ډریسنګ روم کې ناستو یا منیجمنت په ډریسنګ روم کې ناستو نو چې د بابر اعظم مینوال په پاکستان کې کتلي دي نو حیرانه شوي دي تاسو به د کرکټ په تاریخ کې دا پړومبني ځل باندې کتلی وي چې د یو ملک سپورټرز مطلب د پاکستان عوام پرون د شان مسعود په اوټ کېدو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی وجه دا و چې بابر اعظم د شان مسعود نه پس بیټینګ کولو پرون امام الحق او شان مسعود په کریز باندې ولاړو چې د هغوی پارټنرشپ ډېر زیات ولګېدو په اوپننګ کې عبدالله شفیق هم راوته چې هغه اوټ شو په ون ډاون شان مسعود راووتو بیا په ټو ډاون باندې د بابر اعظم نمبر و چې شان مسعود او امام الحق یو کلاړي اوټ شوی وي نو اله بیا بابر اعظم راوته نو چې کله شان مسعود اوټ شو نو د پاکستان کراوډ د خوشحالۍ اظهار وکړو مطلب د خپل کلاړي په اوټ کېدو باندې د پاکستان کراوډ د خوشحالۍ اظهار وکړو نو دې حواله سره دغه ساوث افریقا سپینر بالر ویلي دي چې زه حیران شوم چې شان مسعود اوټ شو ځکه چې موقع تل عوام ډیر زیات پرجوش او ځکه چې بابر اعظم بیټینګ تراوته د شان مسعود اوټ کېدو نه پس د بابر اعظم بیټینګ نو د شان مسعود په اوټ کېدو باندې د پاکستان عوام د پاکستان کراوډ ډیر زیات پرجوش موقعتو لکه د یو خپل کلاړي په اوټ کېدو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی او بل خبره پرون د شان مسعود یو کیچ ډراپ شو چې هغه کیچ ډراپ کولو باندې د پاکستان کراوډ خفه شو چې ولې دا کیچ ډراپ شو لکه دومره سیلفش د بابر اعظم مینوال دي چې هغه د بل چا سپورټ نه مني روره ای بس صرف بابر اعظم مانی پرون په لاهور کې دغه ټیسټ میچ له هم ډیر غټ کراوډ راغلو وجه سوا د بابر اعظم بیټینګ نن د منډر ورځ د نن به تاسو ګورئ چې کراوډ به هم راغلی ویننم خو کم بوي او د بابر اعظم چې کم هیټرز دي ای با دا نریټیو جوړي چې نن منډه د خلک کارونه ته تللی دي پرون سانډیو چټي و ځکه زیات کراوډ راغلو خو کچري نن منډه نن د بابر اعظم بیټینګ راتلو نو نن به هم ډیر خلک د بابر اعظم بیټینګ ته راتلل ګراوند ته بخا مخارتل خو نن د بابر اعظم د بیټینګ چانس نشته دی ځکه پاکستان لوبډله چوټ شي بیا به ساوث افریقا د لوبډلې بیټینګ وي او دا امپوسیبل چې ساوث افریقا لوبډله په داسې بیټینګ پیچ باندې ډیر زر اوټ شي او واپس د پاکستان بیټینګ راشي نو نن ورځ چې کوم دره د بابر اعظم بیټینګ راتلل مشکل ده که نن وکټ پریوته د ساوث افریقا نو بیا به تاسو سبا ورځ چې کوم ده هغه له کراوډ راځي کراوډ باغه ټیم د راځي چې له پته ولګي چې د بابر اعظم بیټینګ څه ټیم راځي نو بابر اعظم د پاکستان یو سٹار کلاړي دی یو غټ برانډ دی یو ډیر غټ اماونټ کې فین فالوورز لري او د بابر اعظم فین فالوورز کوم دي ای صرف بابر اعظم غواړي روره ای بل یو کلاړي نه غواړي نو په دې باندې بیا چې څومره هم د ساوث افریقن سټافو یا کلاړیانو یا کمنټیټرز نو هغوی هم حیرانو چې د پاکستان عوام د پاکستان کرکټ فینز صرف او صرف د بابر اعظم بیټینګ کتلو راغلي وجي نو دا مکمل اپډیټ سو سایمن هارمر چې کوم بیان جاری کړو مې سره شریک کړی رضایت مننه د ویډیو کتلو والسلام